أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نفيرا. دا اهل کتاب یهودیانو قباحتونه بیانی. دی آیت مبارکه کی د دوی د بخل د شومتیا تذکره کوي چې دا ډیر زیات شومان خلق دی. د دوی پلاس کی بادشاہی نه دراغلی. کچری د دوی پلاس کی بادشاہی راغلا نو دا با خلق لا ضربر سور نکی. نو فرمای ام آیا لهم د دوی د پارا نصیب برخدا من الملک د بادشاہینا فاذن نو کچریشی د دوی د پاره بادشاہی لا یؤتون الناس نو نبور کې دوی خلقو ته نقیرن برابر د داغ د اډوکی د کجوره د اډوکی په یو طرف ته چونوي او داغه الټه طرف ته بل طرف ته وړکه داغ یغه ته نقیر ویل کی. نو فرمای چې دوی داسې بخیلان خلق ته چې دوی کچری بادشاہی د دوی پلاس کړه دوی بچاله هیڅ ورنکي. ام یحسدون الناس دوی حسد کوي د خلقو سره علامه آتاهم الله فآغا نعمتونو بسرا چې ورکړي د دوی ته الله تعالی من فضله د خپل د دنیاوی نعمتونو را. دوی با د خپل خلقو سره هم حسد کولو چې کم عوامو داو په مال او په خوشحالی باندې بخپه کېدل او دغه شانتی معاملې بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه سره و. نو د نبی علیہ السلام سره یو حسد پدیو چې دا اعزاز چې دا ختم نبوت ته چې دوی دا ډېر انتظار کولو دا اعزاز د تولی میلاو شو. دا د بنی اسرائیل نا ولی ختم شو او بیا نبی علیہ السلام ته چې الله تعالی کم بادشاہي ورکړی و د مدینه او د بیبیانو زیاتواله او د صحابه محبت او د نبی علیہ السلام باندې ځان وجل دا خبرې چې دي دا به دوی نشوي برداشت کولی. نو ګویا چې یو قباحت د دوی بخل و نو بل قباحت په دوی کې هغه حسد و. دا بل قباحت د دوی ذکر کوي. ام یحسدون دوی حسد کوي الناس د خلقو سره علامه په هغه نعمتونو باندې آتاهم الله چې ورکړل دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت کتا سو د دې پیغمبر سره په دې نبوت باندې حسد کوي او په دې سره حسد کوي چې دلا الله تعالی بیان ورکړي
صحابه د سره د انتها مینه کوي او په د باندې خپل ځان قرباني نو دسه خو الله تعالی ابراهیم علیه السلام له هم کتاب ورکړو او نبوت ورکړو والحکمت او نبوت ورکړو واتیناهم ملکا عظیما او ورکړو موږ هغه ته لوی بادشاہي یعنی ابراهیم علیه السلام ته وآل ابراهیم او خاندان د ابراهیم علیه السلام لکه پیغمبري د ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او موسی علیه السلام عیسی علیه السلام سلیمان علیه السلام داود علیه السلام یوسف علیه السلام دوی ټول ته نبوت کتاب او حکمت حاصلو او بیا پکې سلیمان علیه السلام ته الله تعالی یو لوی بادشاہي ورکړی و چې هغه بادشاہي نه د هغه نه مخکې چاته ورکړلی شوې ده او نه د هغه نه وروسته چاته داسې بادشاہي میلاوېدی شي او داود علیه السلام له هم الله تعالی بادشاہي ورکړې وه او یوسف علیه السلام له هم بادشاہي ورکړې وه نو که تاسو د دې پیغمبر سره په دې خبرو کې حسد کوئ نو تاسو بیا د خپل پلار نیکه د دغه پیغمبرانو سره هم حسد کوئ هغو له هم الله تعالی کتاب ورکړو نبوت ورکړو او غټي بادشاہي ول الله تعالی ورکړي ام لهم نصیب آیا د دوی د پاره برخه ده من الكتاب د کتابنا من الملک د بادشاہینا فاذن نو کچریوی د دوی د پاره بادشاہي فاذن نو په دغه وخت کې لا یؤتون الناس نبور کوله دوی خلق ته نقیرا په برابر د داغ د اردو کې د کجوري ام یحسدون الناس دوی حسد کوي د خلق سره علامه په هغه نعمتونو باندې آتاهم الله چې ورکړو دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضلنا فقد آتینا آل ابراهیم یقینا ورکړي دي مون خاندان د ابراهیم علیه السلام ته الکتاب کتاب والحکمت او حکمت نبوت وآتیناهم او ورکړو مون دوی ته ملک عظیما لوی بادشاہي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار مونږ ته زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار مونږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي دغه ګلوبل سمود لوټېله د پاره دعا وکړي پروردګار ته د دوی د هر طرفه حفاظت وکړي پروردګار دوی په خپل میشن کې او مقصد کې کامیاب کړي پروردګار دوی پروردګار صحیح سالم پروردګار خپل کورون ته واپس کړي پروردګار اسرائیل او امریکې ته بدترین شکست نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم